Fermentation, types of fermentation, products of fermentation, and fermenter. Class 10th Biology, Chapter 8 Biotechnology, Lecture 2, or total lecture 4. Fermentation. The term چې کوم لفظ fermentation دی نو دا د دوه کنسپټو لپاره استعمالیږي. یو دا د سیلولر ریسپایریشن لپاره استعمالیږي او دویم دا چې کوم دی موږ سره په بایوټیکنالوژي کې کوم ماډرن ټیکنیک او طریقه کار استعمالیږي دا لپاره استعمالیږي. Fermentation is a type of cellular respiration. نو انیروبیک ریسپایریشن ته دراصل فرمنټیشن ویل کیږي. دا موږ سره الای کیږي فرمنټیشن پروسس یا انیروبیک ریسپایریشن چې کله اکسیجن نه وي. په دې پروسس کې ګلوکوز مکمل نه ماتیږي بلکې دا هغه چې کوم دی نو هاف بریک ډاون کیږي یا انکمپلیټ بریک ډاون کیږي او دا موږ سره ځان ته په دوه ټایپ باندې بیا مشتمل دی. په دې ډایاګرام کې تاسو ته کمپلیټ اکسیډیشن اف ګلوکوز ښودلی دی چې لومبی ګلایکالیسیس وشي بیا ورپسې کرب سایکل وشي. نو په کرب سایکل کې د ګلوکوز تمام کاربن ډای اکساید ته کنورټ شي او دلته کې په الکترون ترانسپورت چین کې د ګلوکوز تمام چې څومره مالیکول دی اچ والا هایدروجن والا نو هغه ایچ 2 ته کنورټ شي او په هغې په ذریعې سره موږ سره ګلوکوز مکمل بریک ډاون شي. دا موږ سره ګلوکوز دی د ګلوکوز سره د اکسیجن یو ځای شوی د هغې نه کاربن ډای اکساید او ایچ 2 جوړ شوی دی. نو دا کمپلیټ بریک ډاون موږ سره کیږي په ایروبیک ریسپایریشن کې چې کله دلته کې دا وګورئ اکسیجن پکې اویلیبل دی. فرمنټیشن پروسس الای کیږي چې کله اکسیجن نه وي او د هغې دوه ټایپ دي. یو د الکوهولیک فرمنټیشن چې د ییسټ سیلز په ذریعې سره کیږي. نو دا 2 سټیپ پروسس دی. په لومبي سټیپ کې چې کوم دی نو ګلوکوز هغه 3 کاربن مالیکول ته کنورټ شي د پایورک اسید وایي او دغه پروسس ته ګلایکالیسیس وایي. او په دویم سټیپ کې چې کوم دی نو د دغه پایورک اسید نه کاربن ډای اکساید وځي او د کنورټ شي ایتانول ته. نو دا چې کوم مختلف قسم ته ییسټ دی فنجای دا ییسټ دراصل فنجای دا چې ساينټیفیک نیم یې دی سیکرومایسیس سرویزي. د دې په ذریعې سره موږ سره د ګلوکوز چې کوم دی نو کنورټ کیږي پایورک اسید ته او پایورک اسید بیا کنورټ کیږي الکوهول ته. نو مختلف الکوهولیک چې شراب ولا څومره پروډکټ دي دا موږ حاصلو د الکوهولیک فرمنټیشن په ذریعې سره او د اوړه چې کوم دی نو خمبیره کیږي دا د الکوهولیک فرمنټیشن په ذریعې سره. بل لیکټیک اسید فرمنټیشن د بیکټیریا په ذریعې سره دا موږ سره د الکوهولیک فرمنټیشن په شانتي پروسس دی. په دې کې اول نه ګلوکوز چې کوم دی نو 3 کاربن مالیکول ته کنورټ شي د پایورک اسید وایي او بیا هغه پایورک اسید نه هایدروجن ورسره اډ شي نو هغه موږ سره کنورټ شي لیکټیک اسید ته. دا موږ سره کیږي د بیکټیریا په ذریعې سره چې ته لیکټوبیسیلس او سټریپټوکوکس بیکټیریا ویل کیږي او د لیکټیک اسید فرمنټیشن چې کوم دی دا موږ سره پرفورم کیږي د بیکټیریا په ذریعې سره او د دې په ذریعې سره چې کوم دی نو موږ سره ملک چې کوم دی نو هغه کنورټ کیږي یوګرټ ته. اوس دا هغه 6 کاربن مالیکول دی چې دې ته ویل کیږي ګلوکوز د موږ سره د 6 کاربن نه 3 کاربن ته کنورټ شي نو د پروسس ته ګلایکالیسیس وایي او دا چې کوم 3 کاربن مالیکول ته جوړ شي د پایورک اسید وایي. بیا د پایورک اسید نه چې یو کاربن ته نه کاربن ډای اکساید ته کنورټ شي نو هغه نور کاربن چې کوم دی هغه بیا کنورټ شي ایتانول ته یعنی شراب ته کنورټ شي. نو دا موږ سره الکوهولیک فرمنټیشن پروسس دی. اوس دا سیکنډ چې کوم ورکړی دی نو دا موږ سره د ګلوکوز چې شپږ کاربن مالیکول دی د 3 کاربن مالیکول د کنورټ شي چې ته پایورک اسید ویل کیږي. بیا د 3 کاربن مالیکول پایورک اسید سره هایدروجن یو ځای شوی چې د NADH نه راجدا شوی دی او پایورک اسید سره کنورټ شوی د NADH NAD ته کنورټ شوی او دنه چې کوم دی نو موږ سره جوړ شوی دی لیکټیک اسید. یوګرټ مستو ته ویل کیږي او دا موږ سره حاصلېږي د غونډو پایونه یا د پی چې کوم موږ سره راغونډ شوي وي پیروي په شکل کې. دویم دې کې موږ چې کوم دی نو مستو کې مایا اچو نو دې ته سټارټل کلچر وایي او هغه مایا کې چې کوم دی نو بیکټیریا شامل دي یو لیکټوبیسیلس بل ګریکس او بل سټریپټوکوکس ترموفایلس بیکټیریا پکې شامل دي. هغه موږ سره په پایو کې موجود چې کوم شوګر د لیکټوز نو هغه کنورټ کوي لیکټیک اسید ته او د هغې په وجه باندې د پایو چې کوم پروټین دي هغه راغونډ شي نو هغه بدل شي مستو ته او د پایو ذایقه هم بدل شي. بل فرمنټیشن پروډکټس د فرمنټیشن مختلف قسم ته پروډکټس پیداوار دي نو پای کې لومبه پروډکټ آیته الکوهول ویل کیږي. دا الکوهول مونږ د نیچرل سورس چې کوم شوګر دا غنه حاصلو او په دې کې به تور چې کیټالیست استعمالي کې نوغه ییسټ
فرمنټیشن چې کوم دی نو مونږ دا کاربوهایډریټ چې پای کې سټارچ او شوګر دی هغه مونږ کنورټ کوو کاربن ډای اکساید ته او ورسره کنورټ کوو ایتایل الکوهول ته چې هغه شراب دی او دا شراب چې کوم دی استعمالیږي بیا په میډیسن کې میډیسن چې کوم دی ویل کېږي آرټ اف هیلینګ د علاج علم ته ویل کېږي او تمام مالیکول چې هغه د علاج په علم کې استعمالیږي نه ته ډرګز وایي بل یوګرټ دا یوګرټ مونږ چې کوم دی حاصلو چې کله پایو کې کوم لیکټوز مالیکول دی هغه کنورټ شي لیکټیک اسید ته د ییست په ذریعه سره یا د بیکټیریا په ذریعه سره نو دې ته ویل کېږي لیکټیک اسید فرمنټیشن پروسس بل د اوړو چې کوم دی بریډ دا موږ سره کنورټ کیږي د سخت حالت نه صاف حالت ته او د دې ذایقه چینج کیږي د فرمنټیشن پروسس په ذریعه سره او دا فرمنټیشن پروسس موږ سره کیږي د ییست او د بیکټیریا په ذریعه سره بل چیز دا چې کوم موږ کوچ حاصلو یا سوچه غوړي حاصلو د پيونه نو دراصل موږ دا پي چې کوم دینه دا ماستو ته کنورټ کیږي د بیکټیریا په ذریعه سره او بیا هغه ماستو چې کوم دینه کې چینج راشي او داغه نه موږ چې کوم دینه چیز حاصلو بل پیکلز دا اچار جوړول د دغه نه د فروټ نه یا د ویجیټیبل نه نو دا موږ حاصلو د سپه ذریعه سره فرمنټیشن پروسس په ذریعه سره بل سویا ساس دا موږ سره سویابین چې کوم دی نو هغه موږ فرمنټډ کوو د پنجای په ذریعه سره بل چاکلیټ چې کوم دی نو موږ پیدا کوو چې کله کوکا بینز چې کوم دی نو هغه موږ فرمنټیشن پروسس داغي وکړو نور مختلف قسم د کیمیکل پروډکټس دي د فرمنټیشن پروسس په ذریعه سره حاصلېږي لکه فارمیک اسید دی ګلیسرال دی ایکریلیک اسید دی ایټسټرا دا حاصلې فرمنټیشن ان ماډرن بایوټیکنالوژي په ماډرن بایوټیکنالوژي کې کوم دی نو فرمنټیشن مطلب دا چې موږ په زیات مقدار کې پروډکټ حاصل کو د فرمنټیشن پروسس نه او پای کې موږ کلچر وکړو نو یو لیوینګ ارګانیزم په میډیم کې اچول چې په میډیم کې هغه ژوندۍ می او خپل تعداد هم سیوا کوي نو دې ته کېږي از نون ایز ا کلچر نو دا مایکرو ارګانیزم موږ کلچر کو او دا غینه چې کوم دی په لارج مقدار کې پروډکټ حاصل کو نو دې ته ویل کېږي فرمنټیشن ان ماډرن بایوټیکنالوژي دې لپاره چې کوم انسټرومنټ استعمالېږي یا کنټینر استعمالېږي ته فرمنټر وایي فرمنټر داسې کنټینر دی چې پای کې موږ د مایکرو ارګانیزم پاپولیشن هغه پکې ګرون اپ کو او په لارج مقدار کې چې کوم دي موږ پروډکټس جوړو دا فرمنټر چې کوم دي ته بل نوم اثر کې بایو ریاکټرز او دا دې موږ ته د مایکرو ارګانیزم ته یو خاص ټمپریچر وسره پیچ مهیا کوي او د کویک میټابولیزم پروسس هم د مایکرو ارګانیزم کوي یعنی مایکرو ارګانیزم چې کوم بایولوژیکل کیمیکل ریاکشن کوي ګلوکوز کنورټ کیږي پایرک اسید ته او د پایرک اسید نه چې بیا کوم ایتانول جوړیږي یا د پایرک اسید نه بیا چې کوم لیکټیک اسید جوړیږي یا نور مختلف قسم مالیکول جوړیږي نو هغه کیمیکل ریاکشن سیوا کوي د فرمنټر په ذریعه سره یا د بایو ریاکټر په ذریعه سره په دې ماډرن فرمنټیشن بایوټیکنالوژي پروسس کې مایکرو ارګانیزم میډیم او نور مختلف قسم د کوم نیوټرینټ او را میټیریل دي دا اډ کی فرمنټر ته او داغه نه پروډکټ حاصل کی فرمنټر چې کوم دي موږ سره مختلف قسم د پروډکټ جوړي په کې میډیسن دی دوايانه جوړي لکه انټي بایوټیک شو انټي بایوټیک د دوايي د چې هغه موږ سره استعمالي د بیکټیریا خلاف او دیم ویکسینز دي نو ډیفرنٹ داسې دوايانه جوړي چې هغه زموږ جسم د روان بیماری د پر ایمیون سیستم پکې پیدا کوي چې روان بیماری خلاف لړایو کې زموږ جسم بل انټرفیرون د انټي وایرل مالیکول دی داسې مالیکول چې هغه موږ سره د وایرس خلاف جګړه کوي هارمونز داسې مالیکول دی چې زموږ باډي ایکسایټ کوي د سپنشن د لپاره یعنی دا موږ چې مختلف قسم ته رننګ کوو یا نور مختلف قسم ته ایموشن لرو دا دراصل د هارمون د وجې نه دي دا انزایم د دې په ذریعه سره پیدا کیږي چې هغه موږ سره بریک ډاون اپ ډیفرنٹ مالیکول کوي یعنی سیلولیز انزایم هغه بریک ډاون سیلولوز کوي پروټیز انزایم پکې پیدا کیږي نو موږ سره بریک ډاون پروټین کوي لایپیز انزایم پکې پیدا کیږي چې موږ سره بریک ډاون اپ لیپټ کوي او نور مختلف قسم د پروډکټ پکې حاصلېږي لکه ایتانول او لیکټیک اسید بل پروسیجر ټو یوز فرمنټر نو فرمنټر دوه قسم دي یو ته ډیسکنټینیوس یا بیچ فرمنټیشن وایي په دې فرمنټیشن پروسس چې کوم دین موږ سره د په بیچز کې تقسیم شوی دی دا چې کوم ټینکې ده د فرمنټر والا نو دا موږ ډکه کو د را میټیریل نه را میټیریل هغه تمام مالیکول چې داغې نه موږ پروډکټ اخلو دویم دغه ټینکې موږ ډکه کو د نیوټرینټ نه نیوټرینټ دا هر هغه تمام مالیکول چې دای په وجه باندې مایکرو ارګانیزم به ژوندي وي او خوراک په دندان ته حاصلوي
بیا ورته موږ د مایکرو ارګانیزم چې کوم دی نو د هغې ورته ایډیشن وکړو، یعنې د ټینکۍ کې چې کوم دی د را میټیریل نیوټرینټ نه بعد پکې مایکرو ارګانیزم واچو او پروډکټ نه حاصل کو. په دې ریاکشن کې چې کوم فرمنټر دی نو د دې نه مایکرو ارګانیزم موږ بهر وباسو، نه ترې نیوټرینټ بهر وباسو، نه ته نور نیوټرینټ اچو تر هغې پورې چې دا غونډ پروسس کمپلیټ شوي نه وي یا د دې ټایم کمپلیټ شوي نه وي. چې کله ټایم یې کمپلیټ شي نو بیا ترې موږ پروډکټ هم واخلو او دا بکټریا وغیره هم ترې رالر کو او دا چې کوم دغه دی دا پلاست دی نو دا موږ صفا کو، دا ټینکۍ صفا کو او دا پروسس واپسې کې بیا ریپیټ کو. بل کنټینیوس فرمنټیشن. کنټینیوس فرمنټیشن هغه پروسس دی چې په هغې کې د بکټریا یا د مایکروب ایکسپوننشل گروث کیږي، یعنی گروث پکې انتهایی سیوا کیږي او په دې کې کوم پاپولیشن اف مایکرو ارګانیزم دی هغه موږ اډ کولی شو او را میټیریل او نیوټرینټ هم پکې اډ کولی شو په پروسس دوران کې. نو په دې ډیسکنټینیوس او کنټینیوس کې دا فرق دی چې په ډیسکنټینیوس کې موږ پروسس دوران کې نه را میټیریل اډ کوو، نه پکې چې کوم دی نو نیوټرینټ اډ کوو، نه پکې بکټریا اډ کوو او چې کله پروسس کمپلیټ شي نو د هغې نه پس بیا واپسې کې پروسس شروع کوو. او په کنټینیوس کې دا چې دې کې موږ نیوټرینټ هم اډ کولی شو، را میټیریل هم پکې اډ کولی شو او نور مختلف قسم د چې کوم مایکرو ارګانیزم دی هغه هم پکې د پروسس دوران کې اډ کولی شو. دا مونږ چې کوم دی نو په دې کنټینیوس فرمنټیشن پروسس کې دا مونږ سره سټاپ کیږي نه، بلکې دا کنټینیوس روان وي د ډېرې مودې لپاره. دا د کنټینیوس والا هغه ټینک دی نو دا یې مونږ سره را میټیریل د دې په ذریعې سره ورته اډ کوو، د دې په ذریعې سره ورته ایر راځي، دا شانتې مایکرو ارګانیزم ورته اډ کولی شو. دا پکې پیډل لګېدلی چې هغه را میټیریل نیوټرینټ او مایکرو ارګانیزم مکس کوي. د هغې نه علاوه چې کوم پروډکټ حاصلېږي نو هغه ته موږ د دې پیپ په ذریعې سره بهر وباسو او نو دا کنټینیوس دا پروسس روان وي. بلې ایډوانټیجز اف فرمنټر. فرمنټیشن چې کوم دی دا موږ سره یو آټو کنټرول سیسټم دی چې انوایرمنټل چینجز مطابق چې کوم دی کې نقصان نه رسي مایکرو ارګانیزم ته، یعنی که ټمپریچر مایکرو ارګانیزم ته فال کېږي نو دا هغه خپل ټمپریچر واپس کې برقرار ساتي. که مایکرو ارګانیزم ته پی ایچ کې چینجز راځي نو دا پی ایچ برقرار ساتي. دا داسې دا فرمنټر داسې ټینکی ده. دویم سپریشن اف پروډکټس. مختلف قسم د پروډکټس چې کوم دي دا موږ په اسانه باندې د یو بل نه جدا کولی شو د دې فرمنټر په ذریعې سره. دې کې چې کوم مایکرو ارګانیزم موږ اچو نو هغه په اسانه باندې اچولی شو. د دې نه ویسټ میټیریل چې کوم دی په اسانه باندې موږ لر کولی شو د فرمنټر نه او دا موږ سره چې کوم دی په اسانه باندې موږ لګولی شو او په لږ ځای کې چې کوم دی دا راځي. سنگل فرمنټیشن چې کوم دی دا موږ استعمالو د زیات تر مختلف قسم د پروډکټ لپاره، یعنی یو فرمنټر دی ټینکی ده، د هغې په ذریعې سره موږ پینسیلین جوړولی شو، انسولین جوړولی شو، اریترومایسین جوړ شو، سټریپټومایسین جوړ شو، ګرایسوپلوین جوړ شو. ګرایسوپلوین چې کوم دی دا استعمالیږي په دغه دوران کې چې کله د خلکو د سر شدید درد وي او دویم چې کوم دی دا استعمالیږي په برت کې چې کله د ماشوم پیدایش کېږي نو د هغې کې کوم زیات پیننګ کنډیشن د هغې د کمېدو لپاره ګرایسوپلوین استعمالیږي.